بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د نحو میر سبق نمبر 12 دی 13. نن به ان شاء الله موږ دا باس پکې کو چې د کم مرکب غیر مفید درې قسمونه ویلي دي، مرکب اضافي، مرکب بنایی او مرکب منصرف. نو دا جمله نه وي، دا مرکب غیر مفیدی، نیمګړې خبره وي، فایدهمنده نه وي، سامع ته خبر یا طلب نه حاصلېږي. نو دا جمله نشي کېدی، خو دا د جملې یو جز به جوړېږي، د جملې یو حصه به جوړېږي، پوره جمله نشي جوړېدی. چې پوره جمله وي هغې ته مرکب مفید وایي، مرکب مفید. ټیک شوه. او مرکب مفید چې دی که نه، پوره جمله چې ده نو هغه د دوو جزونو نه جوړېږي، د دوو حصو نه جوړېږي، د مسند او مسند الیه نه. مسند او مسند الیه چې رایوځی شي دی نه یو جمله جوړه شي. مسند او مسند الیه، د مسند او د مسند الیه د مجموعې نه جمله جوړېږي، پوره جمله خبریه جوړیږي. او مرکب غیر مفید چې دی که نه، دا به یا مسند جوړیږي یا به مسند الیه جوړیږي، دې دوانو کې به یو جوړیږي، دواړه نشي کېدی. ټیک شوه. نو اوس موږ ته وایي بیدان کې ته پوه شه، مرکب غیر مفید چې مرکب غیر مفید همیشه جز جمله د جملې جز باشد وی. مرکب غیر مفید همیشه جز جمله باشد، چې مرکب غیر مفید همیشه د جملې جز وی. چون غلام و زیدین، غلام و زیدین اولی ځکه ګورئ موږ د مرکب غیر مفید، د مرکب غیر مفید درې قسمونه وي. یو ته مرکب اضافي وي، مرکب اضافي یعنی اضافت والا مرکب اضافي. دویم ته وي مرکب بنایی. بنایی د شک او دغه نه پیژندل کېږي. بنایی معنا چې مبني وي، مبني او جوړ شوی وي. بنا معنا جوړ شوی وي، مبني وي. ټیک شوه. د دوو اسمونو نه جوړ شوی وي، منځ نه پکې یو حرف غیب کړی شوی وي، حذف کړی شوی وي. او دریم نمبر قسم دی مرکب منع صرف، منع صرف. نو ګورئ دا مرکب اضافي دا به د جملې یو جز جوړیږي، پوره جمله نشي جوړېدی. مرکب بنایی د جملې به یو جز جوړیږي، دا به دغه نشي جوړېدی، پوره جمله نشي جوړېدی. دغه شان مرکب منصرف د جملې یو جز جوړیږي، یا به مسند جوړیږي یا به مسند الیه جوړیږي. ټیک شو. مرکب اضافي به یا مسند جوړیږي یا به مسند الیه جوړیږي. مرکب بنایی به یا مسند جوړیږي یا به مسند الیه جوړیږي. نو اوس موږ ته وایي غلام زیدین، دا غلام د چا دی؟ د زید دی. نو دا اوس موږ سره اول نمبر قسم شو، دا یو. ټیک شو. اول نمبر، ایک نمبر موږ سره دا غلام چې دی که نه، غلام دا را سره مضاف دی، مضاف. او دا زیدین ورله مضاف الیه دی، مضاف الیه. لږ مختصر ترکیب به زده کوو، بیا وروستو بیا تفصیلي ترکیب به پکې زده کوو، خو اوس به مختصر ترکیب زده کوو. اوس دا مضاف الیه چې دی که نه، مضاف الیه، دا مضاف الیه د دې خپل دا مضاف د دې خپل مضاف الیه سره ملاو شو، نو دا د جملې یو جز شو، مبتدا ورته وایي، مبتدا. او دې مبتدا ته مسند الیه وایي. ټیک شوه. مسند الیه. ټیک شوه. او دا قائمون چې دی که نه، قائمون ورله خبر شو، دا قائمون د مبتدا لپاره خبر شو. ټیک شوه. دا مبتدا د دې خپل خبر سره چې ملو شي، نو دې نه جوړ شي جمله اسمیه خبریه. جمله اسمیه خبریه. مختصر غونته کې دا ترکیب هم ورسره زده کوئ. ښه، خبریه. صحیح شوه. نو دا پکې دا جز چې موږ سره دی که نه، دا جز، دا مبتدا موږ سره د مرکب غیر مفید د یو قسم نه جوړ شو، د مرکب اضافي نه. مضاف مضاف الیه مرکب اضافي مبتدا، مضاف مضاف الیه مرکب اضافي دا یوه، مرکب اضافي دا مبتدا شو. او دا قائمون ورله خبر شو، مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه شوله. اوس په موږ لا دا دویم قسم د مرکب غیر مفید دویم قسم دا برا سره د جملې یو جز جوړیږي. ښه، دا دی ګوره. و معنا د او عندي، عند پکې دا عند چې دی که نه، دا مضاف دی. او دا یا چې ده که نه، دا یا اول به موږ داسې دا یا ضمیر دا ورله مضاف الیه دی، مضاف الیه. دا مضاف د دې خپل مضاف الیه سره دا دوانه چې رایوځی شي دی نه مرکب اضافي جوړ شو. څه شی؟ مرکب اضافي. نو دا مرکب اضافي د جملې یو جز دی. دې ته بیا دې مرکب اضافي ته دلته موږ وایو مرکب، دې ته موږ وایو خبر مقدم. خبر
دا چې کله د همیشه مبتدا مخکې راځي اول راځي او خبر وروسته راځي خو کله کله دا خبر د تاکید دپاره د مبتدا نه مخکې شي نو هغې ته بیا خبر مقدم وایي نو دلته خبر را مخکې شوی دی د دې مبتدا نه د دې مبتدا نه دا خبر را مخکې شوی دی نو دا مرکب اضافي موږ سره خبر مقدم شو خبر مقدم دا موږ سره خبر مقدم شو او دا 11 نه دی 11 دا تاسو ته ما ویلو چې دا موږ سره مرکب بنایی دي د 11 نه 19 پورې او څه نور اسمام دي انشاءالله مخکې را روان دي هغې باندې به بیا تفصیلي بحث کوو خو هغه مرکب بنایی دي نو 11 په اصل کې 11 و نو دا د منځ نه ولا دا واو لرې کو نو چې واو هم ترې لرې کو نو د 1 نیم تنوین ختم کو د 10 نیم تنوین ختم کو 1 لم یو زبر ورکو 1 او 10 لم یو زبر ورکو 10 نو دا دیتا دا 11 دا مرکب بنایی چې دی که نه دته ممیز وایي څه ورته وایي ممیز په تاسو ته ویلي چې دې ته ممیز وایي ممیز نو همیشه ممیز ځان لپاره تمییز غواړي تمییز ممیز چې کله هم راشي که نه نو دا به د یو بل څیز مطالبه کوي یو بل څیز به غواړي هغې ته تمییز وایي تمییز نو دا درهمن ورله تمییز دی تمییز بعض خلک تمیز وایي خو تمیز نه دی ښه تمییز دی تمییز نو دا ممیز او دا تمیز دا ممیز د خپل تمیز سره چې ملو شي که نه نو دې نه مبتدا مؤخر جوړ شو مبتدا مؤخر یعنی رسته اخیری مؤخر نو دا خبر مقدم د دې خپل مبتدا مؤخر سره نو یاد وساتئ ما تاسو ویلي د مبتدا دویم نوم چې دی هغه مسندی دی مسندی دی او د خبر دویم نوم مسند دی نو همیشه دپاره جمله د مسند او د مسندی نه جوړیږي چې صرف یو مسند وي که نه یا صرف یو مسندی وي نو دا بیا هم جمله نه ده دا نیمګړې خبره ده دا مرکب غیر مفید ده او که تا سره صرف مسند راشي نو دا بیا هم نیمګړې جمله ده دا مرکب غیر مفید ده دا بیا هم جمله نشي جوړېدی نو چې دا دواړه را یوځای شي د دې دواړو مجموعې نه د مسند او د مسندی د مجموعې نه بیا دغه جوړ شي پوره جمله جوړه شي ښه مرکب مفید ته بیا جوړ شي نو اوس موږ سره مرکب اضافي مرکب غیر مفید دی چې ته ورسره د دې خوا حصه ملاو نه کړې ټیک شو او که د دې خوا حصه ځان لکې او دا عندي ځان لکې دا مرکب اضافي ته ځان لکې نو بیا هم دا یوازې جمله نشي جوړېدی نو ګورئ دا مرکب اضافي ځان له د جملې یو جز شو او دا مرکب بنایی ځان له د جملې یو جز شو دا دواړه را یوځای شو دي نه یو جمله جوړه شوه نو 11 دا ممیز دی او درهمن ولا تمیز شو نو دا ممیز او تمیز دا مبتدا مؤخر شو مبتدا مؤخر شو نو خبر مقدم د خپل مبتدا مؤخر سره هماغه جمله اسمیه خبریه شو جمله اسمیه خبریه شو ان شاء الله د دې بیا موږ تفصیلی ترکیبونه کو موږ باور سره د هر یو اسم اعراب ظاهره او چې دا اعراب کم حالت دی ٹھیک شو دا اعراب تقدیری دی که دا اعراب حرکتی دی که دا اعراب لفظی دی هغه به ورسره موږ وایو اوس و معنی د او جاء دا جاء چې دی دا موږ سره فعل دی جاء موږ سره فعل دی او دته مسند وای دا فعل دی د دویم نوم مسند دی مسند صرف مسند ها فعل همیشه صرف مسند وي مسند له نشي کېدی او بعل بک چې دی کنه بعل بک دلته به مونږ بعل بکو کو ځکه دا جاء فاعل غواړي نو دا بکو ورله فاعل کا بعل بکو دا دوه اسمونه دي دته مرکب منصرف وای نو دا بعل ځان له اسمو او بکو ځان له اسمو دینه مخکې درس کې مونږه تفسیری بحث کړو چې بعل دا د بوت نومو او بکو چې دا د بادشاه نومو نو دا دوانه د بادشاه خار جوړ کو او هغه خار له نوم د خپل د بوت او د خپل نوم دوانه را یوځای کړل او د هغه خاري نوم دقه کې خودو نو فرض کا اوس مونږه د یو سړی نوم بعل بکو کېدو ٹھیک شو نو جاء معنا د راغه او بکو معنا د بکو بعل بکو راغه جاء معنا د راغله او بعل بکو هغه سړی د سړی نوم کې دا ٹھیک شو نو جاء بعل بکو راغه بعل بکو راغه نو دا جاء موږ سره فعل دی د مسند موي او بعل بکو دا مرکب منصرف ته مرکب منع صرف
صرف دا مرکب منصرف موږ سره دلته دغه دی فاعل دی فاعل او دته مسند الیه وای ټیک شو مسند الیه نو ما تاسو ته ویلو چې جمله همیشه د مسند او د مسند الیه نه جوړیږي نو دا فعل یعنی مسند د خپل فاعل یعنی مسند الیه سره دا فعل او فاعل دا دواړه چې رايوځای شو نو دینه جمله فعلیه جوړه شو جمله فعلیه خبریه جمله فعلیه خبریه نو ګورئ دا بعل بکو دا مرکب مناصرف نه مرکب مناصرف دا د دې پوره جملې یو حصہ جوړه شو یو جز شو نو یو جز دا بعل بکو شو او یو جز ور سره فعل شو دا دواړه جزونه رايوځای شو نو د دې نه پوره جمله جوړه شو جمله فعلیه نو دا بیا تاسو اوس په تاسو ذهن کې دا اشکال پیدا کیږي دا یو سوال به پیدا کیږي چې یاره موږ به دا جمله اسمیه څنګه پیژنو جمله فعلیه به څنګه پیژنو نو ان شاء الله د دې درس نه پس بیا موږ د اسم قسمونه وایو علامتونه به وایو او بیا به د هغې نه پس د فعل علامتونه وایو بیا به د حرف علامتونه وایو نو چې کوم جمله د اسم نه شروع شي هغې ته جمله اسمیه وایي او چې کوم جمله د فعل نه شروع شي هغې ته جمله فعلیه وایي نو دا جاء بعل بکو چې دی د دې ابتدا د فعل نه وشوه نو ځکه ورته جمله فعلیه وایي او عندي 11 درهما دا د عندي دا مرکب اضافي دی او دا یو اسم دی یعنی د معنی د زما احد ما سره 11 درهما یولس درهم دی عندي معنی د ما سره 11 یولس درهم دی ٹھیک شو او غلام زیدین د زید غلام ما تاسو ویلو د مرکب اضافي ترکیب معنی به مونږ د الټا نه کو اول به د مضاف الیه معنی کو وروسته به د مضاف معنی کو نو غلام زیدین معنی د زید غلام قائم معنی ولاړ دی ٹھیک شو جی نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي دا زموږ د نن ورځې درس و د دې سکرین شاټ واخلئ او بیا یو ځلې بیا واورئ انشاءالله تاسو په دې باندې پوه شئ نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام